یو سړی یو ښځه وه، د هغې ښځې یو ماشومه لور پیدا شوه، او دا یو غلام یو پخواخو غلامانو، یو غلام ته یې ووایي چې لاړ شه او بازار نه دا شی راوړه، لور مې پیدا شوه. نو دغه وخت کې د بعضې څیزونو دغه زنانه ته ضرورت وي، دا شی راوړه. دا سړی لاړ د کور نه باره، چې څنګه ووته یو غیبي سړی وله مخې وله ورغې دې غلام له وی د دې زنانه څه شو؟ غیبي سړی دې تپوس کوي، وی لور پیدا شوه. وی ښه، وی دا جینۍ به 100 کسو سره زنا کوي او بیا به دا جولاګي د لاسه مرګي، جولاګي د لاسه به مري. دا غلام وړه کې سوچ وکړه چې دا خو ډېره پلیته جینۍ به خیږي، او دا سړی خو غیبي دی، خبره رښتیا په دې ده چې ما نه تپوس وکړه دې زنانه څه پیدا کړو، دې ته څه پته وه چې دا زنانه اولاد کېږي. هغه څو غیبي سړی دی رښتیا وایي، څه پته ما خو ورته نه وي چې په خپله تپوس وکړه د هغې څه وشو، ما یې چې لورې وشوم غیبي سړی و. ښه دا جینۍ به بیا لویږي نو 100 کسو سره زنا به کوي، راشه چې بېغمه یې کړم. دا ډو سوچ یې ونه کړه چې د الله فیصلې چې څوک بدلولی شي. خو ډکې یو نیک سوچ راغی چې راشه چې دا پلیته ښځه او 100 سره زنا کوي چې بس بېغمه یې کړمه، جاړو قصه خلاصه شي. ورمنډه یې کړې او په هغه کور وردننه شو، چاړې راواغېسته او په هغه جینۍ باندې په دا خېټه یو څو غزار وکړل، او دی ګمان راغی، یقین یې راغی چې جینۍ خو مې مړه کړه. لړ وتښتېد، غلام وتښتېد. د نیکۍ او کار مې وکړه، د زنا جرړه مې ختمه کړه، 100 زناهونو. دی خو وتښتېد، هغه مور یې پریشان و چې خدای دا غلام خو زمونږ تابعدار هلک و، دا څه وشو؟ زما لور یې وواله په خېټه باندې په چاړه باندې، او هغه خو یې بېغمه کړله، هلکه هم وتښتېده. خیر هغه زمانه کې چې کوم ډاکټر حکیم طبیب و، فوراً یې ماشوم هغې له بوتله، هغې وله هغه خېټه وګنډله، جینۍ خدای جوړه کړه. دا سړی لاړ وتښتېد، اوس خو په دې کلي کې هم نشي پاتې کېدی، ځکه دی یو ډېر لوی مالدار سړي، د مالدارې ښځې لورې په چاړو والا، د خپل مالک که ګیر شو، خو دا سخت مجرم دی. لړ وتښتېد، بلې علاقې ته لاړ، سخته وتښتېد. چې لاړ بلې علاقې ته، هلته ځان له خواري مزدوري جوړه کړه، او بس خو آزاد هم شو، ځان یې پټ کړ، غلامۍ جون نه موته، خواري مزدوري وکړه، لږې پیسې ټکې یې پیدا کړې، تجارت یې شروع کړ، لوی تاجر ته جوړ شو، د بله او مال دولت خاوند شو. دقه غلام ډېره پیسې یې وګټله، او ډېرې ځمکې یې واخېستې، او ډېر جایدادونه، او ډېر اوښان، او هغه زمانه کې چې کوم مال دولت و هغه یې پیدا کړ. ښه کافي مالدار شو. چې کله دې مالدار شو، غلامان هم دي، وینځ هم دي، نو سوچ کوي چې ځان له چېرته یو جینۍ په نکاح واړم. دې کلي ته م راغی، دلته خو دی لوی شوی دی ماشوم، اوس خو یې څوک نه پېژني، چې بلا کلونه ووتل، څوک یې څه پېژني چې د هغه غلام دی. راغی په دې خپل کلي م چکر ولګاو، معلومات کوي غلامانو ته، نوکرانو ته چې یو جینۍ رالو کې، خو چې په مخ د ځمکه د هغې نه ښایسته ښکلې جینۍ بلني. زه ورسره هغې سره واده کوم، ډېره ښه یو جینۍ وله په نکاح واغېسته. جینۍ په نکاح واغېسته، او چې جینۍ څنګه په نکاح واغېسته، نو د جینۍ خوښه شوه، د جینۍ خو دی خوښ شو. یو اعلی بنګلی وله جوړه کړه. یو ځل یې د هغه جینۍ نه تپوس وکړ، د هغه جینۍ په دې خېټه یو داغ و، داسې یو مخامخ داغ پې لګېدلی. ورته وایي ښه دی، دا داغ دی په دې خېټه د څه دی؟ یاره وایي دا خو زما یو مور اوس مړه ده. هغې راته یو قصه کړې ده چې کله ته پیدا شوې، زمونږ یو غلام و، هغه مو څه کار پسې ولېږه، او غلام چې بار ووت، را منډه یې کړې، چاړې راوړه، نو ته یې په چاړو والې، خېټه یې دله وشټوله. غلام زمونږ وتښتېد، تر ننه پورې پته نه لګي چې څه شو. او مور مې وایي چې بیا مې ستا علاج وکړه، خېټه دې جوړه شوه، لویه شوه. او خو پېښ شو چې دا خو هماغه ده چې ما په چاړه والې ده، خو هغه جینۍ ده، دا خو لویه شوې ده. وایي ښه یو تپوس ته نه کوم، رښتیا به راته وی. وی هغه زومه چې په چاړه یې والې، ستا د مور غلام زوم ما والې. او بیا زه وتښتېدم او تجارت مې شروع کړو، مزدوري. او نن د وطن امیر یم، زما عمره مالدار څوک نشته، او تا سره مې نکاح م وکړه. یو تپوس ته نه کوم، رښتیا به راته وی، ما ولې په چاړو والې؟ ما ته بار یو غیبي سړي ووایي چې د دې ښځې څه پیدا شو، مې چې لورې پیدا شوه. وی ښه دا به 100 سړو سره زنا کوي، او مرګ به د جولاګي نه وي. رښتیا راته ووایه چې تا واقعي 100 سړو سره
بدعملي کړې ده او که نه یاره وایي سړیه دا خبرې مه کوه خو بس درې ښځې مو ته مې خاوند دی نه ما ته به رښتیا وی بس دوست خو مې ښه دی هر څه چې دې کړي زما ښه دی وی ښه نو چې غیبي سړي درته څه ویلي و ټکې درته ویلي دي سلو سړو سره ما بدکاري کړې ده او یو ولسم مې ته د نکاح خاوند دی خبره دوست سره ښه وی بل وی بس اوس هر څه چې شوي دي ښځه مې خو ما ته خو هغه دا ویلو چې ستا به د جولاګي د لاسه مرګي په دې جولاګانو کې دوه قسمې کې تاسو ورته کتلي یو خدای کې دا تارونه مارونه پکې ګیی یو ځان له کور جوړوي په دې غاړو کې یو دې کې یو وي او د شاته یو غوټه غوندې به پورې نښتي داسې غوټه غوندې وي جولاګي وي غوټه غوندې وي ویښ کې هغه زهریله جولاګي دی د دغې جولاګي نه به ستا مرګي غونډل ورته غالبا وایي د هغه د لاسه به دې مرګي داسې کار د ښځې یو محل دله جوړوم داسې محل جوړوم چې د جولاګي پلار به هم پکې نه راځي یو ناشنا بلډنګ یې محل یې وله جوړ کړه سوچته محل یې وله جوړ کړه او هغې له داسې دروازې جوړې کړې چې په هغې کې میږې هم نشي ورتلی چې بلکل بند دي جولاګي پلار به را نشي او هغې له نوکران ونیول صرف دې دپاره چې تاسو د دې جالې صفۍ کوئ چې دې کې جولاګي را نشي ولې غیبي سړي خبره کړې ده د هغه خبره رښتیا شوې ده هسې نه جولاګي ټک ور نه کړي او دا ښځه مړه نه شي وی چې کور جوړ شو محل جوړ شو نوکران یې په دې مقرر کړ چې تاسو به صفۍ کوئ د دې غاړو مرګو چې دې کې جولاګي را نه شي یو ځل وی دا ښځه خاوند دواړه په هغه خپل کټ کې ناست و او وی دقسې یو جولاګي په یو غاړه راښکاره شو دا ښځه دې خاوند ته وی سړیه تا ته هغه غیبي سړی دا شی یاد کړی چې زما مرګ به د ده لاسه وی بلکل دی راته یاد کړی ده ته ګوره مرګ ته ګوره ورپاسېده او ټس یې ورکا جولاګي له هغه په ځمکه را پرېوت او چې را پرېوته نو کیړی په خپو وه چپړه هغې پې د پاسه راښکه چې ودرېږه زور ورکړم چې ریچې کړمه چې دا به ما څنګه وجني چې په خپه یې ریچې کړه د دې ښځې نوک خوږو نوک دې نوک چې د بعضې وخت کې سړی روان والي معمولي غوندې خوږ شي نوک یې خوږو هغه زهر رالل په هغه نوک کې ورننوتل هغې نه کینسر بیماري جوړه شو هغه ښځه دې مړه شو مفتی شفیع صاحب لیکي اینما تکونو یدرککم الموت هر ځای کې چې یې مرګ به مو رالاندې کوي ولو کنتم فی بروج مشیده اگر که په غټو غټو بلډنګانو کې او په مضبوطو محلاتو کې ولې نه یې داسې ده که نه ده محل څوک د مرګه بچ کولی شي غټ محل یې وله جوړ کړو خو چې څه فیصله د الله وه چې د دې مرګ به د جولاګي د لاسه وي همغه مرګ یې د جولاګي د لاسه شو مرګ دا خطرناک شی دی مرګ چې راغې خلاصېدی ته نه شي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی دوه څیزونه دي چې خلک د هغې نه یریږي یو مرګ دی وی واقع یریږي خلک که نه څوک یې نه غواړي یو مرګ دی څوک یې نه غواړي خلق ته ځان خلاصوي نه غواړي څوک یې نه خوښوي خو نبي علیه السلام فرمایي چې د فتنې د ژوند نه مرګ غوره دی دویم لږ مال غریبي دا د چا نه ده خوښه هر سړی غریبي نه غواړي مالداري غواړي رسول الله مبارک فرمایي چې د ډېر حرام مال نه چې آخرت کې حساب کتاب ګراني غریبي ښځه د آخرت حساب کتاب په اسانۍ کوي د مارونو مرګ نه خلاصې قطعا نه کیږي نه دې څوک بچ کیدی شي یو ښځه و د هغې زوی مړ شو نو اوس هم چې چاته تکلیف یې علماو پسې صالحانو پسې ګرځي نو دې ته چاوی چې زما زوی مړ شو دقه یو زوی یو چې دا به څنګه جمدي شي چاوی یاره پلانکي ځای کې یو عالم دی یو نیک سړی دی ته ورشه که څه دم درود دله وکړي دا راله هغه مولانا صاحب له هغه نیک انسان لوی زما زوی مړ دی زه خو ډېره زیاته پریشان یم او که څه دم دی وکړه چې د ما را زوی جمدي شي هغه عالم ډېر هوښیار و او ورته وي بلکل زوی به دې جمدي شي خو یو چل وکړه د اوو کورو نه مال اوبه راوړه د اوو کورو نه خو د هغې کورونو نه به راوړې چې هغې کې مړې نه شوې هغه اوبه به دم کم نو په هغې به ستا زوی را جمدي کېږي خو د اوو کورو نه به وراوړې هغه اوو کوره چې هغې کې مړې نه شوې
نو بیا به هغه اوبه دمم نو په هغې به ستا زوی جمدې کېږي. دا خو اسان علاج ورېږه اووه کورنه چې د شلو نه خو به درته را پیدا کړم. خوشحاله شوه یو کور ته ننوته. تاسو کله خو مړی نه دي شوي؟ ولې نه؟ د ما نیکه خو مړو. بل کور کله لاړ. تاسو کله خو مړی نه دي شوي؟ واب دا بل و زموږ پلار نه و مړ. بل کور کله لاړه. یاره دا لکه چې تاسو کله مړی خو نه دي شوي ولې ماشوم نو سې مې نه و مړ. بل کله لاړه تپوس کی تاسو کله خو مړی نه و شوی. یاره پلار مې هم جم دی نیکه مې هم جم دی نیا مې هم جم دی خو د نیکه پلار هم مړ شوی. بل کور کله لاړه چې وګرځېده او رښتیا خبره ده. تاسو چې نظر په دې تورنګزو کلي خپل واچوئ داسې کور به پیدا کړئ چې مړی پکې نه شي. داسې به څنګه پیدا شي؟ که پلار دې نه دی مړ نیکه به دې مړی نیا به دې مړی. که هغه نی د هغه پلار به مړي د هغه نیا به مړی د هغه ورور به مړی بل به مړی. وګرځېده ښځه پوه شوه ورور یې غم غوس شو چې که د ما زوی مړ دی خو هلته هم زوی مړ دی. که د ما بچی مړ دی خو د هغه سړي ماشوم نصیب مړ دی. که د ما زوی مړ دی خو د هغه هم زوی مړ دی. که د ما زوی مړ دی خو د هغه خوږ پلار مړ دی. چې وګرځېده دې مولانا صاحب لراله وی چې ما خو داسې کور پیدا نه کړ چې هغې کې دی مړی نه شوی. او بس پوه شومه ښځه پوه شوه دی ګوره داسې کور چې دی پیدا نه کړ چې هغې کې انسان مړي ته ولې په مرګ خفه کېږي؟ خو د دنیا نظام دی ګرځي کله یو ځای مړ کله بل ځای مړ کله بل ځای مړ کله بل. حضرت سلیمان علیه السلام ملک الموت ورله راغی. ملک الموت سلیمان علیه السلام دې تپوس کوي وی چې ته دا دې ټولو خلکو نه ساګانې څنګه وباسې ټولو خلکو نه ساګانې څنګه وباسې. سلیمان علیه السلام ورته وایي یو ځای نه م راکاږي بل ځای نه م بل ځای نه م بل عجیبه جواب ورکوي. وی سلیمان علیه السلام وی تا سره چې یو کاسه پرته وي او د انار دانې پکې پرتې وي یو کاسه ده د انار دانې پکې پرتې وي تا نه یو دانه پټېدی شي په دې کې؟ وی نه. وی ګوره چې خوښه دي د خپلې مخې نه دانه رالې م راغېشتی شي که د هغه بلې غاړې نه رالې هم راغېشتی شي که د میند نه رالې هم راغېشتی شي که د غاړې نه رالې ستا خوښه ده چې کوم ځای نه دانه راخلې نو تا ته حاضره پرته په لاس کې درته ښکاري. وی دقسې چې تا ته په کاسه کې د انارو دانې مخامخ پرتې دي او ته ترې کومه رالې راغېشتی شي د دې ټولې دنیا دا روحونه ما ته دقسې مخامخ کاسه کې پرته دي. ما ته چې الله حکم وکړي چې هغه ځای نه روح راواله داسې ده لکه ته چې د انار دانه د یو ګوټ نه راوچتې. تا ته مشکل شته؟ نشته. داسې ما ته مشکل نشته. ما ته حکم وکړي لاړ شه شابه او هغه عراق کې افغانستان کې کشمیر کې پاکستان کې فلان کې ګوټ نه سا راواله نو ته چې د انار د هغه پلیټ نه دانه رالې څوک درته وي هغه ګوټ نه واله هغې نه واله هغې څه مشکل درته شته؟ وی نشته. هغسې ما ته مشکل نشته. او رسول الله صلی الله علیه وسلم د ملک الموت نه تپوس وکړو. اتم تپوس کوي وی ته چې دا د ګڼو خلکو نه ساګانې وباسې څنګه وباسې؟ بعض انسان یې د ګڼو نه ساګانې وباسي په یو وخت کې وباسي. اکسیډنټ وشي 100 کسه پکې مړه شي بم دماکه وشي 50 کسه پکې مړه شي جاز غرق شي پکې 300 مړه شي. دې سره څه چل کوي؟ وی ما سره بلا فرشتې دي په لکونو فرشتې دي زه په خپله ساګانې نه وباسم چا نه په خپله وباسم چا پسې یوه فرشته لیږم چا پسې بله لیږم چا پسې بله لیږم چا پسې بله لیږم. دا خو یو نظام دی زما لیکن الله ماله خپله دومره طاقت را کړی دی که زه په اووم اسمان کې کینم او دا خپلې دوه ګوتې د دې ټول ځمکې اسمانونو ځمکې لاندې پورته چې جاندار مخلوق دی سا والا دا دوه ګوتې ورته مخامخ کړم د دې ټول نه په یو سیکنډ کې په دې دوه ګوتو سا راښکې شم. طاقت الله را کړی. فرشته هم هغه فرشته مقرر کړې ده اخلاصي ته نشته. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کم انسان نه چې سوځي دی په دا کټ کې پروت دي دوه قسم انسانان دي یو نیک عمل دی یو بد عمل دی. او تیره جمعه مې د نیک عمل او د بد عمل معنا کړې وه چې نیک څه ته وي او بد څه ته وي. دې ته شکلونه ښکاره شي وایي دا خو څوک مخلوق دی نیغ په نیغه نه راځي او به یېرېږي نو چې کله را ډېر را نږدې شي نو دته شکلونه نور هم غټ شي خواله وله را شي په خشته شکل کې. چې کوم ملک الموت دی د مرګ فرشته اتې مخکې نورې ورپسې وي. نبی علیه السلام فرمایي دغه وخت کې د هر انسان دپاره خدای پاک په جنت کې او په دوزخ کې دی مقرر کړی دی. مونږ له هم شته او کافرو له هم شته. زمونږ هم په دوزخ کې هم ځای شته او په جنت کې هم شته او د دې کافرو هم په دوزخ کې هم شته او په جنت کې هم شته.
نو چې کم سړی مسلمان یو جنت ته لاړ شي د هغه د دوزخ ځای الله بل کافر له ورکي، او چې کم سړی کافر شي دوزخ ته لاړ شي د هغه د جنت چې کم ځای دی چې جنت کې الله مقرر کړی هغه ولا الله بل مسلمان له ورکي دی ته محرومه کړي. نو چې ځان کدن دی د نیک سړي نو دته الله دوزخ وښیي، په دا ځان کدن کې ورته وښیي. فرشتې ورته مه یېرېږه، دقه دوزخ و دا ستا د دوزخ ځای و، خو تا نیک عمل وکړو نو دا ځای په تا الله حرام کړ، دې له به نه ځې. نو بیا ورته د جنت هغه ځای وښیي، وایي دقې له ور روانې دې په دا ځنکدن کې د جنت محلات او د جنت خوشحالۍ او د جنت حورې دا وویني. نو چې سړی دا په ځنکدن کې وویني چې د دوزخ ته دغه غم خلاص شومه، د هغه اور نه په سترګو یې وویني او د جنت دغې محل له ور روان یم، څه مو خیال دی؟ دی به په تلوارۍ کې به نه دی به په دنیا څه کوي؟ لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. قرآن شریف کې الله فرمایي د نیکانو په حق کې چې دی باندې یره به ني. ولې؟ جنت یې ولیده، دوزخ یې ولید چې دا استانه ختم، دغه جنت له به ځې. ولا هم یحزنون، هلکه زما بچي دي دې پسې خلک خپوي، زما مال دی جیداد دی دکان دی پیسره دولت دی دې پسې خلک خپوي. لا هم یحزنون، دی به په دنیا کې چې کوم خواږه څیزونه پاتې شو هغې پسې غمجن به نه شي. نو چې دا جنت او دوزخ دواړه ووینې ورته ووایي چې دغه دوزخ در باندې حرام او دغه جنت له به ځې، دې خوشحالۍ چې خدای را ساره نظر وباسه. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الى ربک راضیة مرضیة فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے نفسا تب دا اللہ نہ خوشحال اللہ وستا نہ خوشحال خوش مطمئن بے اطمینان کے بے رازقنا اللہ لدی بوزم. ارجعی الى ربک چی او نفس تداوی چی خپل خدای ترا روان شا رب ترا روان شا دی با خوشحالی که بنی خوشحال راضیة مرضیة تمام خوشحال ہے اللہ من در نہ خوشحال ہے. او زاغ نیکان بندگان دی جنت اغی که دن ناشا او جنت تا داخل شا دی با دمر خوشحالی پرواز بکی چی زو سنگ دی جنت تا ور داخل شا ما علا زر سو باسے. حضور پاک مبارک فرمائی دا سبت سو باسی لکه یو مشک چې د اوبو ډکې او د هغې نه یو ساک کې وځي نو دا مشک خو پې نه دردېږي او نه پې خوږېږي، دقه بسې د اعصابه تېوځي هېڅ تکلیف په وته نه او چې دا سات یې څنګه وباسي نو نورو فرشتو له به یې ورکي. د ملک الموت ډیوټي ختم، نورو فرشتو د جنت نه کفن راوړي، ته خو دې وجود له دلته کفن ورکې او نورو فرشتو د جنت نه کفن راوړی دی، اعلی خوشبویه د جنت خوشبویي ده په هغه کفن، دا روح راوالی دا هغه جنت په کفن کې ونغاړي، بدن ولا مونږ په بل کې نغاړو، بدن هم خوشحاله روح هم خوشحاله دواړه هغه ونغاړي، فرشتو له یې ورکي هغې یې بر اسمان ته روان کي. وی په دې فضا کې چې څومره فرشتي دي دی په ځای خوري دي دا ټول دعاګانې کوي، یا الله دا روح خو په ما مونږ راولې، نورو یا الله دا روح په دې لار راولې، دا خو ډېره ښایسته خوشبویي کوي چې په موږ دا خوشبویي ولګي. نور فرشتې وایي یا الله د دې فلانکي دا روح خو په موږ راولې او د ده چې په دنیا کې کوم ښکلي نوم و په هغې یادېږي. یو بل ته فرشتې وایي لکه د هغه فلانکي د فلانکي زوی حضرت فلانکي ښکلي نوم یې اخلي هغه وفات شوی دا خوشبویي خو د هغه ده او دعاګانې ورته کوي. او چې کومه هغه بیا ورسوي علیین ته یا جنت ته ورسوي، د شهدا و هغه جنت الفردوس ته دي، د عامو مسلمانانو هغه علیین ته دي. او چې کوم وخت کې د بدعمله انسان نه سو باسي دا فرشتې راشي مخامخ ورته کښېني، دا سا ترې راکاږي او څنګه ترې راکاږي. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د کعب احبار نه تپوس وکړه، دا یو ډېر لوی عالم و. وی کعب وی د کافر نه او د فاسق نه چې سو باسي دا څنګه وباسي؟ وی داسې مثال دی لکه د ازغو ډکه اونه چې د انسان په وجود کې ګیری او د دغې د ازغي او غنې د انسان په دې رګونو کې خورې وي او دا اونه ترې راکاږي، د دې رګونو نه د روح سره قطرې روځي، قطرې دا سا چې راوباسي د سا سره د رګونو د غوښې او د وینې او قطرې روځي
او بل مثال داسې ورکوي وی لکه سسپار چې په اور کې سور شي او په لمدو مالوچو کې کیدې او راکاږي مالوچ په لامدي نو سودي لمبه به نه کوي او لوخړې وباسي دقه رنګې دا سا په دې وجود کې راخکېږي دا وجود یې لوخړې کوي الله دې مو ساتي یا الله ته مونږ وساتي خدای د دې جمعې د مانځه د برکت نه او د دې مسلمانۍ د برکت نه د دغې عذاب نه خدای وساتي خطرناکه خبره او دتم دواړه ځایونه وښیي وایي هغه جنت اوستا خو تا بدعملي وکړه سپېره الله دې خفه کړو هغه دوزخ ته به وځې دواړه ورته وښیي چغې وباسي او په زور ترې راسا راکاږي چې سا ترې وباسي د یو څښا کفن یې وله راوړي بدبویه هغه کفن کې فرشتې بندې کړي چې کفن کې بند کی بدبوئی تی دی نو په دې فضا کې دا فرشتې یاري دا څوک مرد څښا بینتی دی وی دا غفلان کې د فلان کې زوی چې په دنیا کې را د کم څښا نوم په هغې یادوي خیرې ورته کوي وی خدایه ته تباه کې خدای رې غرق کا خیرې ورته فرشتې کوي خو هر شي که تا بدعملي نه وه کړې نو نن به به مونږ ستا د برکت نه دا څښا بین نه راته بره اسمان ته روان کی روان کی روان کی د اسمان دروازې ته ورسوي قرآن شریف کې الله فرمایي لا تفتح لهم ان الذين كفروا سنگرے لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط اسمان دروازه بوته کولو نشي دا غدنه رو غردي لاندې سجین دغه ته ورسیږي یو ظالم بادشاہ دا غنه سا ملک الموت ولا راغی او دا په بنی اسرائیلو کې تیر شوی دی او دومره ظالم بادشاہ چې ډېر ظلمونه به کول ملک الموت راغی او نیغې د کټ خوا کې ودرېده دی ورته داسې غوسه شو ته څنګه رالې بې اجازه ته څنګه رالې او زما دومره نوکرانو نه څنګه دلته رالې ملک الموت ورته وایي وایي زه د دې کور د مالک په اجازت راغلی یم د دې کور هغه د انسان په شکل زه خو نه پېژنم زه وایي ګنې غل دی زه د دې کور د مالک په اجازت راغلی یم ښه کاکا دا ستا نه دا کور او زه هغه ته یې څوک وایي زه هغه کس یم چې نه مې ته منې کولی شي او نه مې ستا څوکیداران منې کولی شي او زه هغه کس یم ډېرو خلکو سره ظلمونه کړي دي او خزانه مې په ظلم ډکه کړې ده مال اجازت راکه چې دا یو ورځ راکه چې د خلکو ته خپل مالونه واپس کم او چې په چا مې ظلم کړی دی چې هغې له څه ورکم بیا ترې معافي وغواړم وایي دا نه کېږي ملک الموت ورته وایي ښه که دا ټول ارڅ دا جیداد او ځمکې او بادشاهي راکې په دې کې وایي دا هر څه والا دا هر څه ستا خو ماله یو ورځ جون راکوي نه کېږي یو ګنټه خورا وي ګنټه هم نه کېږي یو 2 منټه خورا چې 2 رکعاته مونځ خو پکې وکړم وایي دا هم نه کېږي یو سا دی ده چې دا والې ختم مرګ چې ټیم راغی که نه وایه که نه بیا دا ټیم پکې شته چې ورېږه هغه کور هغه سره پورې لاړ شم او بچو ته وصیت وکړم وایه شته پکې نشته بیا پکې دا شته ورېږه د پلنکي را باندې قرض دی مال دی دولت دی را سره پردی حق نه والی دی چې دا واپس کړم نه یې سب نشته خیر و خلاص حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ نے یو سوال کړو وی پروردگارا د مرګ د اختیار مال راکړه چې زه کله وغواړم چې ساره نه وځي او چې ونه غواړم چې ساره نه ونه ځي وی ښه در مې که مطلب دا و چې یاره زما خو مرګ نه دی خوښه نو بس ډېر ټول عمر به جام دی 200 کالو ته چې عمر ورسېد 200 کالو ته یو سړی راغی میلمه شو ابراهیم علیه السلام ډېر مهمان نواز چې مهمان نواز دی او دی میلمه شد واحد پیغمبران ټول سخیان دي په ابراهیم علیه السلام هغه پیغمبر و چې بغیر د میلمه نه ډوډۍ نه ده خوړلی لازمن به د میلمه سره ډوډۍ خوړه یو ځل هېڅوک پیدا نه کړل غلام ته وایي ملګري ته ورشه څوک پیدا کړه چې ډوډۍ وخورم لوږې دې مړ کړمه وی صرف څوک په دې لاره هم نه ښکاري وی لاړ شه بلې لارې ته لاړ شه یو کس راوله چې ډوډۍ ورسره وخورم زه خو بغیر میلمه نه خورم ډوډۍ یو بوډا غوندې کافر
ولا پیدا کړ. وی صاحب یو سړی خو په دې لاره روان دی او کافر دی، وی دې راوله خو چې د ډوډۍ ورسره وخورم. نن سبا خو مونږه چې میلمه ووینو نو غټ څادر په سر لږ خور کو، داسې ده که نه؟ څادر پټ کو، سر پکې پټ کو، چې نه په دا میلمه ځان ناغرضه کو چې دا بس د میلمه به دا خیال چې دې ونه لیدم. نن سبا خو زمونږ دا سوچ دی. دا هم سوچ نشته چې دا ډوډۍ مال او د میلمه له څوک را کوي؟ الله را کوي. نو بوډۍ راوسته چې ډوډۍ کېښوده، نو ابراهیم علیه السلام هغه بوډا ته وایي، لاسونه یې رپي، اوس بوډا دی، ورته وایي د خدای په نوم شروع کوه، د خدای په نوم شروع کا. بوډا ورته وایي د چا په نوم؟ وایي د خدای. وایي خدای څوک دی؟ نو خدای نه پېژنم، نو ما په کور کې ما ځان یو خدای جوړ کړی دی، یو بوته، د هغه په نوم به شروع کوم. ابراهیم علیه السلام ورته غصه شوې، ښه زما د رب په نوم ته ډوډۍ نه خورې؟ زما خدای نه مني چې چاته پیدا کړي؟ پاسه خبیث بچی ګنې اوس یو څو دی وامه، وځه خوار شي، تا به زه ډوډۍ خورم؟ ته زما خدای نه مني، زما رب نه مني؟ په سړی بوډۍ په مخه کړ. رب العالمین ورته وحی وکړه، ای ابراهیم دا دې څه وکړل؟ وی خدایا ما ورته وی چې ستا د خدای نوم واله، هغه ستا نوم نه اخېست، د بت نوم یې اخېسته، ما له پې غصه راله. وی ګوره ما سره شرک کوي، شرک ما نه مني او ما سره شریک مني، او دا بوډا د سلو نه اړېدلی دی او ما پې ډوډۍ بنده نه کړه، زه ورکوم. زما دشمن دی، ما ته کنځل کوي، زه چې خدای شریک ګڼي دا خدای سره کنځل دی، او مال یې نه غواړي، زما مال د دغه بوت نه غواړي، او ما ټول عمر ډوډۍ ورکړه، نن ستا میلمه شو یو نوړی ډوډۍ نه هغه دې پې بنده کړه. هله وایي شابه. هغه نوکر ته وي دا بوډار دی که چې را پیدا کا. بوډۍ راوست ډوډۍ ته کېنه، وایي تا خو وختي دو شړلم. وایي ما ته خپل رب ملامته کړم، خپل پروردګار د چا د نوم د وجې نه چې ته ما وشړلې هغه ذات، تا چې کوم ذات سره شرک کې هغې ذات ملامته کړم چې بد دې وکړل، زه ډوډۍ ورکوم ته نه ورکې، ما سره شرک کوي زه ورکوم، نن تا سره پوټی کېناست او ته نه ورکې، نو به زه معافي غواړم، شابه ډوډۍ خوره. وایي ښه واقعي داسې ده؟ وی او وی ما ته کلمه وخوا چې زه مسلمان شم. بوډا خدای مسلمان، ابراهیم علیه السلام باندې ایمان راوړ، شرک نه توبه کړ. نو خبره مې دې پورې کوله چې حضرت ابراهیم علیه السلام مهمان نواز و. نو یو بوډا ولا راغی او د خدای نه سوال کړی چې خدایا زما مرګ لږ زما په اختیار کې کا، چې زه وغواړم نو چې زما نه ساه لاړه شي، چې نه غواړم چې زه جم دیم. ډېره ښه ده. ما خو تاسو تېره جمعه د ابراهیم علیه السلام د قربانو ذکر کړی و که نه؟ څومره قربانۍ کړي. نو رب العالمین د داسې انسان سره خپله ښېګړه کوي، خو الله خپلې فیصلې په طریقه چلی، د الله بره علم بل چا سره نشته. بوډا چې کېناست ورسره ډوډۍ ته، نو بوډا داسې حد ته رسېدلی دی چې لاسونه یې رپي او سر یې مرپي. دا بعض انساني هغه بیماري غریبه، سر یې مرپي او لاسونه یې مرپي او خوله یې مرپي، چې نوړی دی بوډا اوچته کړه او خولې ته یې کړه، نو هغه ترکاري او هغه نوړی ته په دا ږیره راوبېدله، ټوله ږیره او جامې د لمدې شوې د ترکارۍ نه، او نوړی ته په ځمکه پرېوته. ابراهیم علیه السلام پې رحم راغی چې خدای دا څنګه جم دی د ده دا ژوند. بله نوړی راواغېسته د غریبه، لاس یې رپېدام ته پرېوته، بله یې راوچته کړه، چې بله یې راوچته کړه په خواره یې خولې ته ورسوله، نیمه ترې لاندې لاړه او نیمه په خوله کې ګډه وډه شو، ږیره او جامې ټولې رنګ شوې په ترکارۍ او په ډوډۍ. حضرت ابراهیم علیه السلام دې بوډا نه تپوس وکړه، بابا د څو کال وي؟ وایي د 200 کال. د ابراهیم علیه السلام د عمر برابر عمر یې ورته یاد کړ، وایي د 200 کال. ابراهیم علیه السلام وایي خدایا داسې عمر ته خو مې مه رسوي، دې عمر نه مې الله وساتې، دا عمر دا جون خدای دې نه خو مې وساتې. بس هغه سړی ورته برابر شو. ملک الموت په دغه شکل کې راغلی، ملک الموت د مرګ فرشته په دغه شکل راغلی، ورته برابر شو. ابراهیم علیه السلام بس ساه دې نه وباسم، وی ما ته خو الله مشوره ویلي چې که ژوند دې خوښ وي نو نه وباسم، وی اوس دې سوال ونه کړه چې دې ژوند ته مې خدای مه رسوي، اوس دې په دا ټکي دې ووایي، خپله تا ځان له مرګ خوښ په دغه ټکي دې ووایي، ټیم دې پوره دی چې خبر اغلا ده چې ځکه الله تعالی اختیار درکړو تا په خپلو چې خدای دې عمر ته یې ونه رسوي، نو یو سیکنډ پکې پاتې دی بس دغه عمر کې. لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم
لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون چې کله هغه نیټه راله نه یو ساعت سیکنډ مخکې والی شته او نه یو سیکنډ وروسته والی شته. یو سړی د دارو دکان ته لاړ، دارو یې اخېستل. چې دکان ته دارو لاړو نو هلته دارو اخلي، هغه دکاندار ته وایي چې د دې څومره ټایم دی د دارو یو دې بوتل هغه بعضې وخت کې ګرنټي ورته مونږ وایو، د دې به څونه ګرنټي وي؟ دکاندار ورته وایي ستا ګرنټي شته ده چې ته د دې بوتل ګرنټي غواړې؟ وی او بلکل زما ګرنټي ته، زه ځوان زلمی یم، ډوډۍ خورم، پیسه شته، دولت شته، خپې شته، د روغ صحت شته، زما ډېره لویه ګرنټي ده او یا سل کاله ژوند مې دی. خو چې دا ټکې ووایي د هغه دکاندار په هغه فرش د پاسه را پرېوته او ساعت یې وخته. ګرنټي د ژوند چا سره هم نشته. قرآن شریف کې نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کار مقرر کی التا ورسیگی نو التا دے سو باسی جعل له الیها حاجتا التا و تاجت مقرر کی لالچی او چی التا کی زی مرگ مقرر دے التا دے سو باسی. نبی علیہ السلام فرمائی چی بن اسرائیلو کے کسان را جمع شو یروی رازے لک اللہ تا وجعلو سوالو کو دے مقبری تزو یو ملی دے که را جمدی شو مونږ ته لږ تپوس وکړو د ځان کدن او د مرګ. واقعي که سړی ډېر لوی سفر هم وکړي که نه نو ستا رابطه ورسره وي. که سعودي ته لاړ شي، انګلینډ ته لاړ شي، نو په ټیلیفون خو دې تپوس کولی شي که نه، داسې ده که نه؟ چې لکه سال دی امریکا څنګه ده، سفر دې څنګه و، جس کې لاړې، بس کې لاړې، څنګه تکلیف وکړو نو. لیکن د مرګ په سفر چې څوک ورغی د دې په ټیلیفون معلومات کولی شي، نه درته په انټرنیټ الویلی شي او نه درته دا بل موبایل کې هغه شی سره هغه خلکو ته چې لېږي میسج هم درته نشي کولی چې یاره د مرګ سفر څنګه و، ځان کدن مې څنګه و. نو وایي چې یاره مونږ له غوندې یو مړی که جمدی شو چې مونږ دې تپوس وکړو نو دوی چغې ووالې الله ته نیکانو خپل عملونه الله ته پیش کړل چې یا الله یو زوړ غوندې مړی مونږ ته را جمدی که چې مونږ ته ځان کدن او د مرګ متعلق معلومات ول. وی اللہ دا دوی دا دعا قبول اکلاو یو جلق وشو، یو قبر اوشتی دو، یو مړی ته بار ووته. دوی ته وکتل هغه هم حیران شو. دوی ته تپوس وکړه کله مړی چې معلومات یې وکړل 100 کاله د هغه د مرګ شوي پوره 100 کاله. دوی ته تپوس وکړه یاره وی بس یو تپوس ته نه کوو چې ته څنګه سړی یې؟ زه خو یې ښه یم الحمدلله نیک سړی یم. وی دا تپوس ته نه کوو چې مرګ څنګه و، د دې مرګ ال راته ووایه. وی 100 کاله مخکې رانه سوتې ده، 100 کاله مخکې، او اوسه پورې 100 کاله وشو چې زما په خوله کې د ځان کدن هغه تریخوالی پروت دی. 100 کاله وشو چې زما په خوله کې ځان کدن تریخوالی پروت دی. وی دا هم را سره څه ظلم وکړو چې د ستاسو په دعا را جمدی کړمه، اوس به بیا ځان کدن نه باندې تېرېږي. اوس خدای ته وګورئ تاسو دعا قبلیږي نو ما له الله نه سوال وکړئ چې ما نه داسې سال له وباسي چې ځان قدم را باندې را نشي. مرګ چې نبی علیہ السلام فرمائی د حضور پاک مبارک حدیث ته کې په انسان مرګ راځي که نه، مرګ ته څه ویلي دي؟ حازم اللذات، اکثروا ذکر حازم اللذات الموت. نبی علیہ السلام فرمائی دا مرگ ذکر دیر زیادو کے، بار بار دا مرگ ذکرو کے. مرگ تشے دے حازم اللذات، دا انسان دا دنیا دا خوند دا لذتون ختم کی ڈڑے وڑی کی. پا مالدار چراغی دا مالدارے لذتون خوندون والا ڈڑے وڑے کلد، پا غریب چراغی پا ارچا چراغی دا دنیا خوند ختم، لذت ختم. دا وجود دے تاکہ چکم دا مرگ خلق وی لکا جنازے ٹیم لکے دا سو کوئی سباب خونن وجود خرابیگی پیسا تلی سو اغا عزت من پلار بیا سو پخپل کور کے نشی ساتلی خوان ختم شو کنش، اغا مال لار پاتے شو، اغا بچی پاتے شو، اغا کارخانہ پاتے شو، اغا فیکٹری پاتے شو، ازمکا جیداد نوکران اجرا ارس پاتے شو. نو مرگ خامخا یو حقیقت تے انکار تے نشی کوئی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ
د نبی علیہ السلام څومره نږدې صحابي دی، څونه خدمت یې کړی دی، کور او بارې خدمت کړی د نبی علیہ السلام، په وطن کې او په سفر کې، او په لوږه او په نار او په تنده نه دی د نبی علیہ السلام مبارک خدمت یې کړی دی. دا نه چې ګني ډوډۍ به وي نه خدمت به کوم او جنۍ نه به کوم. او د حضور پاک د احادیثو یې دونه خدمت کړی دی، 15,000 او 340 احادیث د دنه د پیغمبر علیہ السلام نقل دی، شیخ الحدیثو، او د حضور پاک نږدې ملګری دی. چې کوم وخت کې مري نو دا صحابو ته ګل چاپېره ناست دي نو دی جاړي. او صحابو کې وجیب عادت و چې کوم صحابي به وفات کېده نه دی به ورته وی چې زمونږ به په پیغمبر علیه السلام ګورې سلام وی، یو م ورته وی زما به په نبي علیه السلام سلام وی، بل م ورته وی زما به په نبي علیه السلام سلام وی، دی جاړي. چا ورته ابو هریره ولې جاړي؟ تا خو د پیغمبر علیه السلام خدمت کړې ده، هغه نوکري غلامي دې کړې ده او نیک اعمال دې کړي دي، دومره نیکو چې د یو دیو یوې ښځه و یوې غلام و. نو شپې 3 ځایه کړې وه، یو شپه به زه عبادت کوم 3 میسه مې دا ښځه کوي، 3 میسه مې دا غلام کوي. مطلب دا چې زمونږ په کور کې په شپه کې داسې ټیم را نشي چې په هغې کې زمونږ په کور کې د الله عبادت ونه شي، هر سیکنډ کې چې زما په کور کې د الله عبادت کېږي. وی ولې جاړی؟ وی ته خو به اوس د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د دوست سره ملاویږي. او ورته څه وایي؟ وی د مرګ دا سفر ډېر اوږد دی. الحمدلله. وی د مرګ دا سفر ډېر زیات اوږد دی او واقعي اوږد دی. که سړی انګلینډ ته ځي لکه دا سوچي چې کال پس 2 کاله پس به واپس شي، روس ته ځي 15 کاله پس 6 کاله پس به واپس شم. د دنیا افریقي ممالکو ته ځي او په ډېر لوی زه پی ایچ ډي به وکړم او هلته به زه امفیل وکړم او دا به وکړم او دا به وکړم. 15 کاله مې یو کورس شو، 15 کاله بل شو، 10 کاله، خو بیا خو به راځي که نه. لیکن د مرګ په سفر چې څوک ورغې واپس راتلل شته. وایي د مرګ دا سفر ډېر زیات لرې دی او سامان کم دی ځکه جاړم. نو حضرت ابو هریره رضی الله عنه چې خپل سامان ته کم وي، مونږ به څه کوو؟ د مارونو مرګ نه خلاصې نشته تر دې حده پورې چې دا مرګ چې خپل هم نه خلاصېږي، مرګ نه دی نه مرګ نه خلاصېږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا جنتیان الله جنت ته داخل کړي او دوزخیان دوزخ ته داخل شي. نو دا مرګ به الله د یو ګټ په شکل کې راولي او د جنت او د دوزخ په منځ کې یو ځای دی، په هغې کې به دا مرګ راولي د ګټ په شکل. جنتیانو ته به آواز وکړي ای جنتیانو راشئ دې خوا وګورئ. نو دوی به ورته دغه ځای نه وګوري، دوی به وپېژني چې دا مرګ دی، په نښه به وپېژني. جهنمیانو ته به دې ته وګورئ، هغې نه ورته تپوس وکړي څه شی دی؟ دا مرګ دی. نو حضرت یحیی علیه السلام له به الله چاړه په لاس کې ورکړي، نه به حلال کړي. ګوره مرګ هم ختم شو، حلال به شي. نو چې حلالي کړي نو جنت خلود لا موت. ای جنتیانو بس اوس همیشه ژوند دی، مرګ نشته. جهنمیانو ته وی ای جهنمیانو همیشه ژوند دی، په جهنم کې مرګ نشته. نبی علیہ السلام مبارک فرمایی وی که د خوشحالۍ نه څوک مړه کېدی، بعضې وخت خوشحالۍ نه دا زړه روچت شي، اټیک راشي. که د خوشحالۍ نه یو سړی مړه کېدی نو جنتیان به د خوشحالۍ نه مړه شوي. او که د غم د لاسه څوک مړه کېدلی نو جهنمیان به د غم د لاسه مړه شي. ځکه چې هغې په دې تمه سړی چې زه مړ به شم، چې سړی په تکلیف کې مبتلا شوي زه مړ به شم، خلاص به شم. نو هر څیز له فنا شته، ختمېدو والا دی. تر دې حده پورې چې کوم مرګ دی، مرګ هغه هم فنا شته، هم خدای پاک ختم کړي. زما وروڼو رب العالمین قرآن شریف کې فرمایي کل نفس ذائقة الموت، هر نفس به د مرګ سکه کوي. وانما تجزون اجورکم یوم القیامه، د قیامت پر ورځ به د دنیا د اعمالو تاسو له ښه یا بد سزا او جزا میلاویږي. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، څوک چې د دوزخ نه لرې شو جنت ته داخل شو دا کامیاب شو. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، د دنیا سامان
دارا دوکے سامان نظام پہ مدوکہ کرے ہمیشہ جن نہ رہا ہمیشہ جن دے پس مستقل بل را روان دے رب بل بل جمعہ کی باقی ہوئے دا یو سڑی ہوئی دی تپوس کے جی سوک پا ایڈوانس کی طلاق زانتا واچے وی دا طلاق کی گئو کنا زانتا طلاق واچے زان لگو سوک طلاق نور گئی خضر اور گئی او ایڈوانس سمانا نو گورا ایڈوانس کے طلاق دا مانا کدا سی ویلی کدا دے زی ترا لمنو زب طلاقی ما نو چونکہ خدے نشتا وعدے نہ دے کڑے کویدنے نہ دے کڑے نکاح نہ دے کڑے اسم نکے گی او کہ یو سڑی دا سے ہوئی چھ کما خدا اکڑا پا نکاح میں واغشتا پا ما دے طلاقی نو کبھی خدا پا نکاح والی بے طلاقی دا یو شری مسئلہ دا خو بہر کیف دا دے طلاق و الفاظ و نزاد ساتل خری دا خطرناک لفظ دے نبی علیہ السلام فرمائی کہ پا بعض موقعوں کے طلاق انسان لمباح شی خو بیا مرتا علماء ابغض المباحات ہوئی اذا اغا شیر چی دا اللہ دیر بدی شی طلاق خشی نہ دے بعض وقت انسان غصہ شی انسان فطرتی طور جذبات اوبرو شی دے طلاق ورکی بیا رستو خپی دیر کارونه چې انسان نوشي بیا رستو خپی کنه دغه رنګ ډیر مسائل مونږ لرازي سړی طلاق ورکړي خذلا او بیا مونږ لراشي بیا مونږ نه تپوس کوي یاره جی ما خو بیا باندې دی جوړي سو کوئی د غصاو ما مونږ الکه چې خذ خاون یو بل سره ناشتي او ډوډۍ خوري یو لخله کې شی ورکي بلبل نو طلاق نه ورکي دا خو چې غصه جی طلاق ورکي په خندا په خوشاله خو طلاق نه ورکي سو کوئی یاره دماغو میں کارو نه او طلاق میں ورکو نو دماغو دے ورے کار نہ کو پدان بچک لگوا دماغ ودے کار کئی بیا نو باہر کے خبر ادا سے دا کہ دا الفاظ طلاق استعمالو دا خبر نہ دین ازان ساتل پکار دعا کے رب العالمین زمونگا بہتر مرگ نصیب کی خدا دا مرد سختوں نہ مساتے دا زن قدن دا تکلیفات نم رب العالمین پا حفاظت کے وساتے خدا تب مونگ رحم کے خدا مونگ گناہگاریو تب مونگ رحم کے دا فتنو دا مرگونونا او دا فتنو دا جنم اللہ پا حفاظت و پامان کے وسان دو کہ جسوک مریضان دے اللہ تعالی شفا ورکے پسو قرضدارانی قرضون اخلاص کے دا مونگ دا حلال و رزق نصیب کے دا حیاء دا عزت جنم نصیب کے دا رسوائی و دا بیدت جنم پا امن و امان کے وساتے دا مونگا خبر میرا و دا پراتون کے اتوار پر دا مونگ دستار بندی دا پراتون کے اتوار پر باندے سبا نبل سبا عیدگاہ کے دا مونگا دستار بندی دا دا بخاری شریف ختم دے آگے کہ انشاءاللہ تاسو ٹولو مرگرو دعوت تے کہ تاسو اغیلا 9 بجے تقریباً 8 بجے یا 9 بجے بمون شروع کو او تاسو ٹولو تا دعوت تے آگے کہ بخاری شریف ختم کے دعا کے شرکتوں کے او دعا مو کہ خدا پاک دا پروگرام پا خیر سرتا و رسول کی او زمون دا طالبان اللہ تعالی کامل علم نافع علم نصیب کی او کم خلقو چې د طالبانو سره په جماعتونو کې خدمت کړي ډوډۍ ورکړي دا الله غیله مجرونه ورکړي دا حضور پاک دا حدیث مبارک دغه خدمت خدای د مورد کلی نصیب کی الله د موږ اخر وخت په خپل کلمه نصیب کی لا اله الا الله محمد رسول الله گران محترم اوریدونکو د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب په 400 نمبر 61 کې تاسو د مرګ په حقیقت باندې بیان وریدل دا به تاسو ته په خور خار کې بیرون کچرے گیٹ اشرف روڈ سے فقیر خان ناصر خان کے سٹ ہاؤس کے دا ناصر خان اور حیدر خان سر ملاوی گی دا دین علاوہ دا شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس سے دا ہر جمعے تقریبا ہم تاسو دی دکان نہ ترلا سکی دیشی ٹیلیفون نمبر دے 255 29 12 دنیا باندې چې څوک راغلی دی